آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ورنبك ما خبر كره وتستاذ يالي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بنا د اسلام شویدا على خمس فإنزوما ويوم خبر بدل تزمون ليلة ضروري من غرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب ډېر ضروري شی دا اخره پورې ان شاء الله وایو او کله معنا پکې څه نسيان راغی نو ماته به را یادوي. اغراض د امام بخاری د ترجمۃ الباب نه امام بخاری رحمت الله علیه دا ترجمۃ الباب ولې راوړی دی غرض یې څه راوړی نو لاول د یو تمهید एकदम بني الاسلام جوړ شوی د اسلام علی خمس په پنځو سیزونو. یو هغه اعتراض پکې پاتې دی ادا دي د اسلام مبنا شو او دا پنځه سیزونه مبنا علیه دا اسلام مبنا شو او پنځه سیزونه مبنا علیه او قانون دا دی چې مبنا مغایر د مبنا علیه نه دا چت دا مبنا دی دیوالونه مبنا علیه نو چت جدا شي او دیوال جدا شي هغه پستر وکړي جدا دی جدا دی دا غي جدا نو او دا غي ته ویل شي چې دا دیوال چت دی ته ویل شي چې دا چت دیوال دی نه نو دا مبنا شو دا چت او دا دیوالونه مبنا علیه نو ته خدا نشي ویل چې دا چت دیوال دی او دیوال چت دی مبنا جدا شي او مبنا علیه جدا شي نو دلته خو اسلام جدا شي شو او دا پنځه ستنې چې صلات او صوم او حج او زکات دي دا جدا شي حالانکه دا خو جدا شي نه دي همدغه پنځه سيزونه اسلام دی. نو موږ به دلته کې ووایو چې دا حروف جاره د یو بل په معنا مستعملېږي علا په معنا د من سره دی. اسلام بنا دی جوړ دی من خمسین د پنځو سيزونو نه د پنځو نه جوړ شوی نو دا پنځه د اسلام اجزا شو اسلام کل شو او د اجزا شو خبره خلاصه شو لکه دارالحدیث کل دی او دا دیوالونه او دا چت او دا ستنې او دا ارض اجزا دي نو دا ویلی شي چې دیوالونه چت او دا بګي او ارض دارالحدیث دی. تاسو پوهېږئ په خبره دا بګي نو من چې دی دا دپاره ده من دی علا په معنا د من دی نو بني الاسلام من خمسین د پنځو سیزونو نه. دې کې به یو اعتراض کوم خو وروسته دا حدیث به خپله را روان دی هلته به سوال کوم چې تخصیص د دې پنځو یې ولې د اسلام په بنیادي ارکان هم شته ولې تخصیص د پنځو وکړو نو هلته به انشاءالله د هغې جواب درته کوم چې کوم ځای کې حدیث راشي خو دلته به اوس یو خبره وکړو ولې د اسلام معنا درته ما کړې ده او د ایمان معنا مې درته کړې ده. دلته به اوس د امام بخاري غرض معلوم کړو هغه غرض یې څه دی هغه د ترکیب د ایمان ثابتوي ایمان برکت مذهب د مسلک هم دقه دی پرون تاسو ته ما ویلي چې جماهیر محدثین او ائمه ثلاثه هغوی د ایمان د ترکیب قایل دي هغوی وایي چې ایمان مرکب د دریو څیزونو نه دی یو تصدیق دی بالقلب دی بالجنان خو دا تصدیق یې رکن لازم دی دا یو وخت کې نفوذ کېږي دا به بالکل نفوذ کېږي که د اکراه په وخت کې هم دا تصدیق فوت شو ایمان دا ګوره د مکراه په حق کې هم الله وایي قلبه مطمئن بالایمان دا به نه ظاهرېږي که دا ظاهر شو د زړه نه که دا تصدیق د زړه نه ظاهر شو ایمان ختم دی رکن لازم دی. لکه څنګه چې دا پرون ما ویلي وو د شجرې تنه رکن لازم دی که تنه ختمه شوه چا پرې کړله په څونه لاړه ختمه شوه دی رکن لازم او دا باقي چې کوم څلور شیان او څلور څیزونه دي نو دی ارکان دي خو ظاهرتین ولې ما پرون مثال درکړو لکه د مونې څانګې نو څانګې خو اجزا د ونې دي خو که چېرته دا څانګې اجزا د چا دي د ونې دي نو که څانګې وي نو ونه به کامله وي
او کساکی نو اونا ناقصه شو اونا نختمیگی نو تنا جز دا دل ختم کلر دیکا نو اونا دارا ختم شوا او سانگی چه کم جز دی نو کدا دی ختم کو نو دا اونا کمال دارا ختم شو اونا نختمیگی دا قرنگی دا کلمه دا شهادت رکن لازم دی کدا دی ختم که ایمان ختم شو او دا نور سلوک ارکان یادوتا تو تبی بیاواز سلوک ندی لیکن نور دیر شاید شتا نو هغه چې څونه اعمال دي د اجزا ضایع دي څه مطلب که هغه نور ارکان وي نو د اسلام داونه به کاملې پیدا ورکوي میوه به ورکوي تورې به ورکوي او که چېرته دا نور اجزا یې نو لکه څانګې نشته نو شجره ده خو صرف ناقصه ده دی فرق شو دا څه پوه شئ په خبره دی زاید او هغه زاید او د رکن اصلي په منځ کې فرق مې درته وکړو رکن اصلی یا رکن لازم اور رکن زائد پر ہم پیدا توخو نو اسلام هغه خو مرکب ګڼي معتزله مرکب ګڼي خوارج مرکب ګڼي ټول وایي مرکب دا شی ثلاثه صرف فرق سره چې معتزله او خوارج دې درې واړو ته رکن اصلی وایي رکن لازم ورته وایي رکن اصلی ورته وایي هغه وایي عمل او اقرار او تصدیق هر یو قوت ایمان دا ختم بیا پرون تاسو ته ما ویلو په معتزله سوی چې ایمان خطرې دی خدا انسان په یو منزله کې دی بین المنزلتین نه مؤمن دی او نه کافر دی او خوارج بنا ایمان لا او کفر راغی د دواړو معال یو دی معتزله وایي چې مؤمن خو نه دی او کافر هم نه دی او خوارج وایي مؤمن نه دی او کافر دی معال د دواړو یو دی کې اقرار لا عمل لا تصدیق لا هر یو کلام ودې په محبت په جهنم کې پروتي مخلد په جهنم کې پروتي او په خلاف د ائمه ثلاثه هغه دې ته رکنین زائدتین وي نو کدا لاړل نو ایمان نزي نو سړی فاسق شو نو جهنم ته ځي او بیا د جهنم نه وځي دې فرق شو او زموږ مثال په درته کې تاسو ور باندې پوه شئ ګوره لکه دا څانګې په نسبت شجرې ته جز دي څانګې په نسبت د شجرې څه دي جز دي خو دا څانګې په نسبت د تنې څه دي بس لږ لږ توضیح پوهېږه زمونږ او د دې منځ کې یو فرق درته ښیم چې موږ ته شرط وایو ما ته یو خارج کې مثال راکړه که نه د جز مثال خو دې راکړو د جز زاید دې م راکړو او د جز اصلي او لازم دې م راکړو د شرط مثال راکړه ګوره څانګې په نسبت د شجرې جز دي خو دا څانګې په نسبت د تنې شجره نه څه اخلم تنه اخلم نو دا تنې په نسبت دا څانګې جز نه دي شرط دي د تنې په نسبت دا څانګې څه دي شرط دي جز نه دي د شجرې جز دي د تنې خو جز نه دي تنه خو ځان له یو شی که تا چاته ووایي چې ونه در باندې خرڅومه ګونډه ګونه نو تنه هم پکې راغلی او څانګې هم پکې راغلی او که تا ورته ووایي چې د ونې دا تنه مې در باندې خرڅه کړه د ونې څه دا سا او تنه نو چې کله ونه ووایي نو شجرې دا څانګې زما دي بیا هغه دې زه کټ کړم او صرف تنه به هغه ورکړم نو تنه جدا شی دی او څانګې جدا شی دی نو دا څانګې د شجرې جز دي خو د تنې جز نه دي د تنې لپاره څه دي شرط دا تنه پې مضبوطه ده دا تنه پې کامله ده دا تنه پې فایدهمنده ده دا تنه پې کامل شوې ده دا تنه پې مضبوطه شوې ده دا تنه پې فایدهمنده شوې ده نو دقرانګې بس داسې مزیدار مثال مې درته درکړم چې د ونې په نسبت څانګې جز دي خو زاید او د تنې په نسبت باندې څانګې شجره به بلکل نه وي تنه به وي د تنې په نسبت دا څانګې جز نه دي تنه جدا تعریف لري څانګې جدا تعریف لري تنه جدا شی دی څانګې جدا شی دی دا شرط کې ورته د کمال د تنې لپاره په دغه زموږ او د هغې په منځ کې فرق دی نو امام بخاري رحمت الله علیه غرض څه شو ترکیب د اسلام ثابت دی اسلام مرکب دی او اعلی په معنا د من شو دا پنځه سیرونه اجزا دي ترکیب ثابت دی دا د مستر دی دا د مذهب دی خبره خلاصه ده اوس دلته زموږ بعض سادهګان یو خبره کوي وایي دا امام بخاري رحمه په احنافو باندې ځکه احناف ایمان ته وزیر وایي امام بخاري ورته مرکب
احناف وایي چې ایمان بسیط دي زیاتې قوي نقل لري صرف تصدیق دی صرف تصدیق او دغه امام بخاري څه وایي چې ایمان مرکب دی ایمان او اجزا دی او په زیادت د اجزاو زیادت په کل کې راځي او په نقصان د اجزاو نقصان په کل کې راځي پرون چا چې راولېږي د خیرات په دې تاسو ولې سوچ نه کوئ ودا زیادت څنګه راځي مثال درکو چې دا اونې پاڼې زیاتې شي دا کتاب پاڼې زیاتې شي نو کتاب زیات شو دا کم دی دا مقدار ودا کم او د مقدار مثال دا افسوس دا مور د مقدار پاڼې زیاتې شي نو کتاب زیات شو باندې او چې پاڼې کم شي نو کتاب څه شو کم شو نو په زیادت د اجزا او زیادت په کل کې راځي کله کې څه شکل او په مقدار کې زیاتې راځي کله چې د سر اجزا وړل کم دي نو سر یې راټوټه دي د چا د خېټې اجزا لږ دي نو خېټه وړه ده او چې دا چا د خېټې اجزا زیات شو نو خېټه غټه شو د چا د ګیرې ویښته کم دي نو ګیره وړه ده کمه ده او که چا د ګیرې ویښته زیات دي نو ګیره زیاته شو په مقدار کې دا د شګې راوړه یو پاڼ واچوه یو پراټه نو اجزا کم دي نو دا وسي دا به ورپوټي دوټ لکه دی واچولو اجزا زیاته شوه نو وړه زیاته شوه دا مقدار دی که ته مقدار نه پېژنې کیف حال دی او دا کم مقدار ته ویل کېږي الحاصل خلاصه څه شوه وي دا په احنافو رد دی احناف ایمان ته بسیط وایي امام بخاري وایي مرکب نمبر 1 نمبر 2 څه وایي نمبر 2 وایي چې احناف وایي چې ایمان کې زیاتې نقصان نه راځي نو په غیرت کې چې د پنځو نه مرکب شو نو ذو اجزا شو او هر ذو اجزا دا په زیادت د اجزا او زیادت قبلې او په نقصان د اجزا او نقصان قبلې نو اجزا زیات شو نو زیات بشي اجزا کم شو نو کم بشي نو په احنافو اصل کې تاسو وایي چې ایمان کې زیاتې او نقصان نه راځي دا په ذو اجزا دی مرکب دی په دې کې زیاتې او نقصان راځي دا د دې زمانې بعضې همغه خلک وایي چې د دین نه دي خبر او ټول کتابونه صرف د اردو کتابونو ته ناست دي او فیسبوک یې ځان ته پلو کړی دی او ډبل میکونه لګولي دا د دې زمانې خامخا وایي دا سلفو نه دي ویلي دا حافظ ابن حجر نه دي ویلي چې په احناف ورځ دی شافعي مسلک دی دا علامه عیني دا کرماني دا قسطلاني او دا چې ستاسو څومره سلف تېر شوي دي په شلګونو شرح یې لیدلي دا چا او وهم سره ذکر کړی دی څوک وهم کوي لیکن دا چا صراحت نه دي ویلي چې دا په احناف ورځ دی احناف باندې بالکل رد نه دا په مرجعه رد کوي په چا رد کوي په مرجعه وایي ایمان بسیط دی لکه مونږ په دې وجه بعضې حضرات دا هغه قوي امام ابو حنیفه د مرجعه نه دی هلکه خدای ته وګوره ته څه وایې ډړې وړې وایې امام ولې لکه هغه ورته بسیط وي یو ځل بسیط ویم نو چې هغه بسیط وي یو ځل بسیط ویم نو زه مرجعه نه یم دا څه خبره شوه قادیانان هم یو خدای مني او زه هم یو خدای منم نو څه معنا چې قادیانان زموږ په شان دي یا موږ د قادیانانو په شان دي یعنې یو څیز کې چې مشارکت راشي نو په دې خدای نه معلومېږي چې دواړه د یو شوي قادیانان هم وایي خدای یو دی او موږ هم وایو خدای یو دی نو څه معنا وایم چې ګنې قادیانان زموږ نه شو یا موږ د قادیانانو نه شو دا کوم ځای خامخا دی نو صرف دومره دا چې مرجعه ایمان ته بسیط وایي موږ هم ایمان ته بسیط وایو ټیک شو خبره لیکن مرجعه خو وایي اعمالو له دخل نشته طاعت خو پیاده نه ورکوي امام ابو حنیفه دا ویلي مرجعه خو وایي چې معصیت ضرر نه رسوي امام ابو حنیفه دا ویلي ځکه راکړه جواب مرجعه خو وایي چې اعمال په آخرت کې یادومه په دنیا کې خو د سزا وایي قایل دي په دنیا کې د سزا هغې قایل دي وایي په آخرت کې اعمال هېڅ پیدا نه ورکوي او معصیت هېڅ ضرر نه رسوي آیا امام صاحب دا خبره کوي راشه ما ته ووایه چې مرجعه خو وایي چې اقرار او عمل د سر نه شرط هم نه دي صرف تصدیق دی امام صاحب وایي اقرار او عمل شرط دی دا خو شرط دی الحاصل دا ته څه وایې امام صاحب د مرجعهونه نو دا بعضې حضرات دلته وایي او حوالې هم ورکوي چې بعضې سلف هم دا ټکې ویلي چې دا امام ابو حنیفه د مرجعهونه دي بعضې سلف وایي بعضې بدل حوالې درکوي نو چې صرف ته خامخا لمداره کې دا سلفو کې چې دا قول چا کړی دی نو اما ته هوښیار مه ښکاري اما ته هوښیار مه ښکاري خیر وخلاص اوس راشه په امام صاحب رد کوي دلته دا په مرجعه رد کوي مرجعه څه وایي خطرناکه طایفه ده
ډېره خطرناکه دومره خطرناکه طایفه ده مولانا صاحب چې امت ته به یې تبولي چې معصیت ضرر نه رسوي وایا او طاعت فایده نه رسوي نو به د کتاب الصلات دی پکې څه ضرورت شو د کتاب الزکات دی پکې څه ضرورت شو د کتاب الحج او کتاب الصوم دی پکې څه ضرورت شو او د دې ګناهونو څه ضرورت شو چې د دې رضا ساتي او دا کوي ته دوی دې جوړه کړه ټول خلک باندې کاږي نه کې بربر بګرځي او د ناکارې وکړي او بدعمله وکړي مون باندې کې روزي باندې نيسي او چې څه به مې کوي وا او وي چې د مؤمن اندمان تصدیق شتا خیر خلاص بس وسره څه دا څه به وکړه نو دا ډیره خطرناکه طایفه ده ما خدا ته نو چې د مرجئه او خوارج په نسبت سره ډیره خطرناکه مرجئه خوارج په بیا ستاره تکړه دي کوم دې پرې هو کافر کیږي جماعتونه ډکي زکاتونه څه پورا ورکړي روزي څه پورا نيسي حج برابر کوي او د ګناهونو نه پورا ځان ساتي ولې ګناه مې په کافر شو نو عقیده او نظریه ګډه وړه خرابه ده نه چې عقیده ښه بالکل خرابه ده په مرتکب د کبیره د کافر وي ګوره کبایر نه ځان ساتي منته ولم کبیره ده روزنی ولم کبیره ده په معاشره کې هغه داسې دي لکه ته وایې چې خدای پاک دا څوک دي لیکن په خلاف د مرجئه او نه خبيث بچي او بدلونه کوي او زناکارۍ وکړي او خدای او سړي به بدعملي کوي او هیڅ پیدا نه رسي دعا معتد به په ویلو او ضرر نه رسي امام بخاري په وی باندې رد کوي دا څه وایي به وقوفه اسلام د چا نه جوړ دی د پنځو ارکانو نه چا نه چې څنګه تصدیق جز دی او ایمان او شهادتین جز تصدیق نو دک قرنگی منت روجا و زکاة و حج مجزای فاویرت ہے اور جسنگا دا ایمان اغا دا تصدیق ختم شو نو خیمه ناقصه شو ختم شو بالکل نو چې دا ستنی دا خیمه ختم شو نو خیمه دی ناقصه شو ګورما تا کو کېرا د خیمه پینځستنې دي یو د میانستان دی یو د غاړو ستن ده څه فرق دی په دې تفصیل وایو کې د میانستان ختم شي خیمه باقي نشي پاتې کېږي ختم شي په دا کلمه شهادت د میانستان ده دا ختم شي ایمان باقي نشي پاتې کېږي او دا څلور ستنې د غاړو دي نو که د غاړې ستن ختم شي نو خیمه به خو ناقصه وي خیمه به خو ناقصه بلستن ختم شوا نور نقصان خیمه شتا څلور واړه ستنې ختمې شوه د میان شتا نو بیا پکې یو د درې کسان داسې کېناستې دي شي خو خیمه به یې ډېره زیاته ناقصه شوه نو دغه رنګې که د شهادت دا ستن ختم شي ایمان خیمه ختم او که د غاړو ستنې مونځ روژه او زکات او حج ختم شي نو ایمان به وي خیمه به وي خو ناقصه وي نو دا امام بخاري خو دا وایي چې دې سره په ایمان ناقص کېږي ته څنګه وایې چې معصیت ضرر نه رسوي ته څنګه وایې چې طاعاتو ته فایده نشته دا طاعت چې د ختم کړه دا خو جز دی جز زائد دی کوم یو جز دی زائد دی خو نقصان خو پرې راځي که نه جز زائد دی د اسلام د خیمې څه پرې راځي لکه نقصان پرې راځي او ته وایې چې طاعت فایده نه رسوي معصیت ضرر نه رسوي نو دا په چا باندې رسو علی خمس من خمس دیر علی جواب راکا په مرجئه او په ما رد نه دی ما وی چې زما د ائمه او ثلاثه او د امام بخاري معالیه او دی او د جز زائد وي د متشرف هغه هم دا وایي که دغه فوج شروع نقصان راځي ځان دا وایم که دا فوج کې نقصان راځي هغه هم دا وایي که دا فوج کې څه راځي نقصان زم دا وایم چې دا فوج کې څه راځي نقصان هم دا وایي چې دا اجزا یې وي نو کمال راغی ازم دا وایم چې دا اجزا یې راشي نو کمال به راشي نو مهال کې زموږ دغه هېڅ فرق نشته هم چې دا فوج ایمان نه دي دا ناقص شو سړی فاسق او فاجر دی محبت نه دی روزي به زم دا وایم چې دا اعمال لاړ شي نو ایمان ناقص شو او محبت نه دی په جهنم کې واپس مولانا په محل کې فرق نشته نو چې محل کې د مولانا فرق نشته نو بیا زما په جرات دا کم ځای نه شو اجرت په باندې نشته که ته خامخا نه پتا باندې راځي مالا جواب راځي مالا جواب راځي جواب زما دا دی چې نبی علیہ السلام الاسلام علی خمس ویل دي الايمان علی خمس ویل دي زما جګړه تاسو په ایمان کې اسلام زموږه خبر زما په ځای کې د معنا نه په ایمان کې ایمان مرکب نه ګڼم بسیط ګڼم
ایمان کې دې تصدیق کړه اسلام نه اسلام مرکب کړه اسلام تعریف ما کړی دی چې شهادتین مې پکې ویلي دي دې اتيان او امتثال د مامورات مې پکې ویلي دي او تجنب د منکرات مې پکې ویلي اسلام بیا څه غواړم مولانا صاحب د مرکب کړم لیکن ایمان فقط تصدیق وایما اسلام د مرکب کړم تصدیق هم دی مامورات باندې عمل هم دی او د معاصی او د منکرات او تجنب هم دی دا مرکب کړم لا راکړه انا معذرت نشي کته دې نه او کته په انا ورته ما څه جواب ورکړای چې د اسلام مرکب کړم خبره ده اسلام د ایمان نه ده چې رسول الله مبارک کړي چې الایمان على 5 بني الايمان نبي ابو تكشي بما برز رسول الله مبارک ایمان نه دی ویل اسلام ویل اسلام په دغه په مرکب ایمان فقط تصدیق او اسلام مرکب اسلام انقياد ظاهري دي خامخا به ایمان انقياد باطني دي اسلام تعریف چې ما ته مکمل سوې درتا چې تلفظ په شهادتین هم دي ور تصدیق پکې راځي ایمان پکې راځي او سره مې ویلو ور سره مې دا ویلو چې امتثال او انتهاء د مامورات او تجنب او انتهاء د منکرات اسلام د خود مرکب په ما په اعتراض نشي در حقیقت امام بخاری پر ایمان او اسلام څه شی دی یو شی د مناسبت شو د پر ایمان او اسلام مرکب ایمان مرکب د پر نو ما سره ښکاري کې نو بیا به مچنا اسلام ایمان یو شی نه ایمان جدا شي دغه په اورو کې په یو بل اسلام کېږي اورو کې په پیله واره په اسلام په یو بل کېږي ابو خبره پته وي او حدیث پته وي ابو سنت او روایت ته په یو بل اسلام کېږي ابو د حدثني او خبرني په یو بل اسلام کېږي او نو سلام کې جدا شي اسلام په یو بل کې جدا مسله او نو سلام کې جدا مسله او اسلام په یو بل باندې کېږي او خبره نشته باور کې لیکن چې حقیقت سره غلو نو بیا خبرې صفا کوو بیا باور کې نه خبر جدا شي او حدیث جدا شي او اثر جدا شي او سنت جدا شي او روایت جدا شي او اسلام په یو بل کې خبره نشته نو د اسلام او ایمان په مابین باور کې په یو بل باندې اسلام کېږي او کته نه سره مراد او حقیقت ته نو بیا وایي چې ایمان جدا شي او اسلام څه شي جدا شي وایي امام بخاری دواړو ته یو خبره ده هغه ماشي چې دماغ د احنافو منځ کې صرف هغه د عباراتو فرق دی او په رسول الله کې دماغ د احنافو منځ کې هیڅ فرق بالکل نشته ولې خبره حضور سره ده کنه ولې اسلام دا په موجه او باندې راځي خو ډېر خطرناک وایي پتا څنګه پیرات کوي چې ګوره د په اسلام او ایمان یو شی دی ها څنګه سره ده د امام بخاری په ایمان وایا اسلام تقوا هدایت منهاج شریعت ټول شي دا په دې دا ټول څه دی راکا یو شی دی ارفع جواز ایمان او اسلام نه مزبراشي هدایت تقوا څه راکا هدایت وایا تقوا سبیل منهاج شریعت دین دعا دعا دا یو شی نو په دې معنی چې ایمان اخلي چې ایمان او اسلام یو شی دی او ته په دې معنی اخلي چې ایمان او هدایت یو شی دی نو دا خدای مرکب جوړاو بیا زه اسلام ته مرکب یم زه هدایت ته مرکب یم زه تقوا ته مرکب یم زه دعا ته مرکب یم زه دین ته مرکب یم او ما څنګه شو زه سره زما خبر بچا کې د مولانا سوایا سره کوئی باندې دا نو په مرکب کړم په ما بسنګ شي دې ټول یو اخري دا چا باندې راکې دي په موجه او اسپیرو دا ولې ظلم کوي تاسو ما کېدا نو ولې اسلام نه همسه او دې کې له تفصیل ما پرې وکړه دا حدیث کې راځي ان شاء الله انا وروا او د اسلام قول و فعل وکړه د اسلام تراجه اسلام قول دی او فعل دی ودلته کې د اوس یو بل دعوه کې خاطر چې مرکب اسلام تقول ولا فعل والسؤال كما يتقول فعل هو يوازن نه تصديقا لتدريس دونه ندل فكر توجيه وهو تصديق وقول وفعل وتصديق ولا روننا نبات علماء وي ويا مسلم اغا سؤالك
مسلمو نو ځکه یې ذکر نه هغه رد په مرجعه او کوي بل تصدیق باندې ورته تاسو څه خبره رد په جا کوي او مرجعه او کوي ایو تصدیق نه نو یا هغه مسلمو ځکه هغه جز پرې خو یو جواب خدا کوي نو باندې له خو ځکه چې ټیک شرط او مرجعه او دی نو هغه تصدیق باندې لیکن خبره مطلقه ده کراميه بینما جهميه بینما وبهر کې الله رد او مرجعه او کوي یو تصدیق باندې دا ټیک شو بعض علماء چې قول عام دي کې لساني وي کې قلبي وي قول عام دي کاغه لساني وي د جبه او د قلبي د قلب د زړه قول د تصدیق وي اذعان ورته وي د زړه قول د تصدیق وي اذعان ورته وي استسلام باطني ورته وي انقياد باطني ورته وي د زړه نظر قول تصدیق شو لسانی شو او قلبی شو او بعض حضرات وی فعل عام دی کله جوارح او کله قلب وی فعل عام دی کله جوارح وی لکه من وجه او کله ذل فعل وی لکه تصدیق شو نو څوک وی یا مسلم وتصدیق او مراد مرجع او یوی وتصدیق معنی ایمان دې ذکر نه کا او یادا چې قول عام شو کله لسانی وی کله قلبی وی مدد قول تصدیق شو او فعل عام دې کله فعل د جوارح وی او کله قلب وی نو د جوارح او فعل د اصلو منظور وجه ذکر شو او د قلب فعل هغه تصدیق شو دا دې جواب شو ويزيد وينقص لو تعرض ذکر صراحه مخکې ضمن خبره او په اوسه کې لکه صراحة رد کړي وورجعه ويزيد او ایمان زیاتیږي وينقص او ناقص کېږي زیاتیږي او څه کوي او ناقص کېږي نو مرجعه او ایمان فقط تصدیق ته وایي وایه هغې په نسبت زیاتیږي او کمیږي نه او امام بخاري ایمان ته مرکب ته وایي قول فعل مرکب او مرکب ذو اجزا دا ټکي ګورې یاد کړه دا به د باب مرکب ذو وزيادة أجزاء وزيادة ونقصان أجزاء كثير ولا يكفي. فلذ مرجعه لا يزيد ولا ينقص. لك أجزاء نلري أو زمان فلذ يزيد وينقص أجزاء نلري فزيادة أجزاء زياد شو ونقصان أجزاء ناقص شو. نكتب إذا أحنا مراد شو نما هو يبقى أحنا مراد نلري أو كتب دي ما جواب. زمین دا متوجی یزید وینقصو دا متوجی یزید وینقصو زخوی نمان زو بے منم دسرا ودا دا زیادت بحسب الكيف اقلم او دا نقصان بحسب الكيف خبرم نو بمارد نشتے بمارد نده محال کی دا مورد میز کے فرق نشتا آنزیم نقصان او زیادت بحسب الكم مقدار نده او نقصان او زیادت بحسب الكيف تاریخ دا تاریخ محال زموږ هغه محال کې فرق نشته دا تعبیراتو کې فرق دی محال کې هیڅ فرق نشته نو په ما سره فرق دی هغه کوئی مرتکب ده هغه کوئی چې اعمال پرې ښودل نو جهنم ته به محبدا نه زم یې محبدا نه زم متفاصل به امام فاصل زم فاجر به امام فاجر نو څه ضرورت دی به ما او رسول به دې کوئی کوم به ما نه لري بل به رسول ته پته ولګي او په ينقصو کې رد په معتزله او خوارج راغی په مرجئه او راغی په معتزله او خوارج راغی هغه چې اعمال ټول چې کافر شو ماشاءالله یا اعمال ټول چې ایمان نه ورته معتزله او ایمان نه ورته ولا کفر کې نه داخل کا خوارج وی کافر دي امام بخاری وی نه ناقص کېږي ګور ایمان نه وروزي يزيد وينقص في مرجئه ورسول او وينقص في فجارة شو بمعتزله وخوارج جامع ټول شروع د ایمان نه وته امام بخاری ایمان نه نوزي ایمان ناقص کېږي ایمان نه نوزي ایمان ناقص کېږي ورو به اوس ان شاء الله تاسو د مذاهب هم ته خیر یادېږي او تاسو ته دلایل هم یادېږي او استراحات هم یادېږي ورو ورو کې لګرانې بیا اسانېږي اوس بدلته یو خارجي سوال راځي چې څومره دلایل د دوست راوړل په دا د زیادت د نقصان دلیل په کې نشته
ليزدادوا إيمانا وزدناهم هدى ويزيد الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وآتاهم تقواهم. تكتون دلائل تجاري د زیادت دي د نقصان یو دلیل راوړم دا ټول د زیادت دلایل د نقصان پکې یو امام بخاري وایي چې په طریقه د استدلال کې دا معلوم دی په طریقه د چا چې کوم شی زیاتېږي قانون دا دی چې د هغې جز کم کې نو څه کېږي لکه چې کوم شی زیاتېږي نو چې یو جز دی ولا کم دی څه کېږي کمیږي هم هغه د استدلالات معلوم دي نو مقصود د شارع نقصان نه دی زیادت دی نو شارع ځکه په زیادت زور ورکړی ایمان زیات ده مقصود د شارع هغه نقصان نه دی بلکې څه دی زیادت دی نو شارع ځکه زور ورکړی چې زیات کا زیات کا زیات کا زیات کا زیات کا ایمان د زیات خپل نقصان نه ختم شي خلاصه جو خبره ويزيد وينقص زیادېږي او کمیږي صيغه د ماضي ګورې راوړه صيغه د مضارع ګورې راوړه او فعل یې راوړه ولې فعل راوړه چې وایي چې هر آن کې کوشش وکړه چې ایمان زیات کړي اعمالو کا او طاعاتو کا عمر یې اورت دی او ينقص هر آن کې کوشش کوه چې کم نشي تجدد هر آن کې ولې مرجع وایي چې معصیت ضرر نه رسوي ګورې ضرر رسوي ایمان ناقص کېږي دا زیات کوه قال الله تعالى سبب دلائل شروع شي امام بخاري رحمة الله عليه دلائل شروع کړ ګوره بني الاسلام حدیث نه شروع کړ تبرک او خپل مقصد یې حاصل حدیث نه شروع کړ تبرکا خپل مقصد یې حاصل او دعوت یې نکړه وهو قول وفعل دلیل داغي اجزاء خپل دې ضمن بل دعوه په مرتب او يزيد وينقص صراحة دعوه او قال الله تعالى اسم الرسل اجزاء الترجمه الباب لا دلائل تمام کې مدعا دو مدعا ذهني او یو مدعا صریحي او رسل دلائل شروع شو قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم تحديبي ومقناطر دي چې صحابه زیات کوي ایمان سره د خپل ایمان دا دغه زیادت راغلی ایمان او صراحه دی چې ایمان الله په اسلام او د ایمان سره یزداد ایمان ما ایمان دی بدا یو د توې منور پرېدا سره دا یو د توې د حدیبی په مقام باندې چې رسول الله مبارک او صحابه لاړل د مکه کافرانو پرې خو صحابه باندې زور راغی دا وایي بیت الله ستاسو د کار په لاره دي چې زموږ د ټول مسلمانانو د ټول خلکو شریک دي نمبر 1 نمبر 2 حضرت عثمان یې ولېږه مذاکرات وکړه ابي غنا دربان کو اطلاع راغله چې عثمان شهید کو رسول الله مبارک او صحابه بیعت باندې چې ورته ارسل چې عثمان په ذات جوش کې راغله صحابه کرام چې ارسل وی ورته نه پرېږدو او موږ جهاد ورسره کوو ولې موږ باندې کوي د بیت الله عثمان ولې شهید کو او رسول الله مبارک خپل د یو صحابي سره بیعت وکړ او نه رسول الله په دې صلح وشو فورا صلح وشو اوس دې تا وګوره مولانا صاحب صلح کې وشوه صلح کې بیا شرطونه د چا خلاف وایا بعد الطويل قال بده قام د خلاف شرط دی موږ د دې خلاف پروس سرونه مخای خلک وسو یو غیر نه راځي د قصره له واپس عمره مولا کړه صاحب ملاک په سرونه وای ایو دویم څه آینده کار ورته میاش نه ټاپنه دوه یو کار پس پره دریم څه کار پس راځي دریم ورته وته وای ارته دومره چې مولا دی او خدای یاد خورا او بیا چې کار پس راځي دوری په پته کو کې وای نور بسته ورسره دی ګور دی یو شرط او چې کوم تاسو نه سړی راغلی کافر په نه بدل کوو او چې زموږ نه کوم درانه راکړی تاسو خطرناک شرطونه د مسلمان خلاف او پیغمبر مبارک او رسول الله او په صلح کې چې بیا خط کړي نو باقي کې د جهاد مقاب علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کافر رسول الله کټ ته مو باندې کې رسول الله بیا سرجه کوي باندې کو دی وایي
علي سے مصش وغلی کن کیوں قسم پقدے کا میں کاٹ کر رسول اللہ مبارک کوئی خیر 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 علي سے کوئی تتا قسم محمد ته خایا رسول الله کوم ځکه په کوم وته په پیغمبر مبارک خپل کاټ کر او قسم یې پر زمانه د الله په ذات قسم د محمد بن موسی رسول الله تاسو نه ثم سخت روان دي الفاظ بسم الله الرحمن الرحیم کی لیکو بسم الله الرحمن الرحیم نو باندې جنجال جوړ هغه دوی اذا قران کړه بسم الله الرحمن الرحیم هغه ولیکا چې مخکې به موږ په جاهلیت کې لیکو بسم الله الرحمن الرحیم نه پیژنو کله په خط لیکلو کې ټول اختلافات او به فورا صلح وشو او تاسو د معاملې په اړه عمر صلح وشو او صحابه څومره مصلي دومره مصلي چې رسول الله مبارک صحابه ته وسرونه او خړای او په دجا سر نه خړایو دومره پریشان دي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خیمه ته رسول الله مبارک راځي او ګیله او پر ام سلمہ صحابه ته خبر نه مانی دوی دې سرونه او خړای او دې سرونه نه خړای او دې الله رسول خیر خبر کېږي ما یو وخت تا جهاد ته تیار کړ او بل وخت فورا صلح وکړه او سرونه ظاهرا د مسلمان خلاف وستا خواخه دا دوی سرونه وخړي اوسم دې باندې تمري چې موږ سرونه نه خورو چې لږ ودا پرانو کو دا جهاد یا وی تباکو او یا دا شاید دې تمري چې ګیری شي بلې حکم کې نسخ راشي او حکم منسوخ شي او موږ کافرانو له تاور په مسلمانانو کو خطر اوسم دې باندې تمري استاذ وقنا وعن ودوي استاذ وقنا بأم سلمة محصول حوكنا ما وقنا بدا سيوكا جوالشا حلاقا وجدان سارو خرج جدان سار صحابة كولي ساري أخرى بوسو بديك ترميم أو نسخنا كي قولن بامد अब बचेगा जमनी बदे तमली काबू का मंसूब शो पे वर्ष जोश के प्राण और शर्तुल मुखालिफ थी नबी नबी इस्लाम दा गैर तैमीन रवत और हलाक रव फिरा शमाल सर फराय वो जब पैगंबर मुबारक सर हो और सहाबाओं का तर्जुम मुकाबला के दुए मने की नबी तुमरा वो बारे टूर जो पसरुल खैरो जे करीब हो यो बले बुकर जाफर ना azobeš garawan shu pada ayat pada nazil fi inna fatahna laka fathan mubina aslimana nasibur tasbir takus ko man sahabo kya jisi saruna ko kona saruna kore tadwe ma khabarana tadwe mana no lawal aga iman ho jiraje beato ke wuzu asa ke wala ka iman او چې کله صلح وکړو پیغمبر مبارک صاحب اخره او صحابه اتباع کړل دا به ایمان مثلا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم استار تاسو دلته کم ایمان زیات شو په اعتبار د مقدار دا کله زیادت به حسب المقدار له وكيف فكر के नवा तो है मقدار के मक के पाउस तेओलिन पाउस ताहो بحسب الكيف اذا صحابو ایمان دومره قوي دي چې پیغمبر یو فاتریاب ته ورځي ورځيږي او چې وایي چې مور ده عمر نور یو قاوه دوی ورځوبه بیعت او بل قاوه دوی چې نه ورځلونه خړای په هر حکم کې دا ونوع د ایمان شوي تو وایا ونوع د چا د ایمان چې وی ورزوبر کړي نو عمر الى يوم معنا او چې وی چې نخه وصيه بیا صبر وکړي نو ورزو دا نه واسطه په هر حالت کې اتباع اول یاد تاسو پیګه په خبره اول یاد يعني استبقى بدي مثال لو في شجر لا زيادة بحسب المقدار هو نتيجة زيادة بحسب المقدار هو نتيجة تاخو لدوي أما شدت إيمانه كيف ولا وقوي إيمانه كبهر حاجة بيغمر اتباع ده إيمان دولا ونشوي جدت موقفي ورد ده حالان بقلي ورد ده كلام او ده مجيء كافران وغير جابر قبائل الله
کله دې سره موږ ورته په ورزو دا یو نو او چې بیا وته و چې نه بالکل نه شروط ستا خلاف دي او ما فیصله کړې ده بیا به معنی بیا به دا زیادت ده یو شی درته وایم پرون ما څه جوابونه کړي دي لکه ستاسو خیالي ما ویل زیادت په حسب الکیف یاد دي دویم څه ویلي کمال د ایمان یاد دي دریم څه ویلي سکینه کې زیادت بل څه ویلي نور کې زیادت یاد دي نن به اول جواب درکړو دا زیادت د ایمان په مؤمن به کې شو مؤمن به متویل شي او مؤمن به متویل شي مؤمن به اسنګ مولانا صاحب لاول منځ حکم نازل شو په باغی ایمان ورا بیا ورپسې د زکات حکم نازل شوایا باغی ایمان بیا ورپسې د صوم حکم نازل شوایا باغی ایمان بیا ورپسې وایي کنه د حج حکم نازل شو باغی ایمان ربي حکم نازل شو بیت الله ته مخ کوا باغی ایمان بیا بیت المقدس ته مخ کوا باغی ایمان بیا بیت الله ته مخ کوا باغی ایمان دا زیادت په اعتبار د چا سره شوایا مؤمن به چې ایمان لرونکي په تفسیر سره یا مؤمن به متویل شي دا زیادت په اعتبار د چا سره مولانا صاحب وایي کنه مؤمن به یا نفس ایمان کې زیاتی نشته په اعتبار اوس کو برابر نشته اوس کو ټول فرایض مخکې نه مایي شي نازل نه پکې نسخه ده نو هغه جواب درته کولای شي چې دا زیادت په اعتبار مخکې په دې کې د ایمان یو ورته رسته ایمان پر کومه خبره راغلی وایا چې صبر کوو زیادت په اعتبار د مؤمن الذي آمن به الإمام في الفاعل داخل مولانا جاءت الرازي الذي آمن به الذي أؤمن به طالع اعتبار زيادة وخير خبر تغمنا مسلما يزداد إيمانا نقول تافه مرجع أورد دي اسفيرو تاسوا يعمل رزق نشتا او معاصی ضرر نه ورکړي دا د صحابه په اعمال باندې د پیغمبر اتباع الله د زیادت د ایمان اطلاق د صحابه په سبب دی وایا د صحابه په اتباع النبي وایا کنه د صحابه په اتباع النبي د چا اطلاق وشو د زیادت نو اتباع دون زبردست شیره دعا دون زبردست شیره چې الله د زیادت د ایمان اطلاق وکړو او ته دعا پیدا نه ورکړې ته دعا پیدا نه ورکړې دعا دومره پیدا ورکړې چې صحابه دعا د پیغمبر وکړو اطلاق د زیادت د ایمان ومارت کې ومارت مکوا د زیادت نه زیادت په حسب الکیف ولا فمارت کے فما مکوا در زیادت نمورا زیادت فنور کے عالم فسکینہ کے عالم فاطمینان کے اقلم فکمال کے اقلم ایمان کامل اعتبار دا مؤمن بھی ہے او کہ فمارت کے مسئلہ جواب شتا تاسو یو خبر کړی د مخکې مولانا سے وځي خبرې بس پته لګیږي هغه دا چې نکره معاص ثانیه نکره ثانیه غیر ضروري یاد او كمعرفة معاص ثانيا نكرة ثاني غير ضروري او كمعرفة معاص ثانيا معرفة ثانيا ضروري او كنكرة معاص ثانيا معرفة ثالثي غير ضروري دلته ایمان نکره رست ایمانهم معرفة ذکر هم د صحابه تراجه نو نکره معاص شوی د ثانیه معرفة ثانیه ضروري زیادت په اطلاق کې کوم نکره ایمانا معاد شوی د ثانیه معرفه نو نکره د معاد چې ثانیه معرفه ثانیه نه ولای نو دې کې زیادت د دې نه راځي ما مخ یو شی نو الله چې زیادت وي نو په کیف کې وي په وخت کې دا نه چې غني دا رستو ایمان جدا ډېر دی او مخ ایمان لګ دی او کم دی یو شی په وخت راځي دو نوع راځي
اطمینان زیات او جدا سیدونه دي زړه کې نورانیت زیات او جدا شي دی دا نه دی ولادي مخکې راوس وزدناهم هدى مزياد کړي اصحاب کهف ته هدایت بس مولانا سے دلته وخت ته پورا پته ویل چې بچا په موري راو دا دی ګوره امام بخاری په هدایت ته ایمان یوشي ما په خبره خلاصه کړه د په هدایت ایمان تقوا اسلام ټول یو شی دی خو په موري اورت کې ګرځي یو شی کوي که په مارت کوي نو بیا خو یو شی د شي کوي اصل رد پالي کوي چې تاسو وایي چې طاعت فائدہ نه رسي دا هدایت یو طاعت دی کنه دی وایي او الله دې دنا مودن دا وی صفات کوي دا وی صفات کوي دا صحابه کا دې دنا مودن او دا هدایت د ذاتی کمی کوي مقایل دا خبره صرف ایمان او تصدیق کې هدایت کې نه دا هدایت خو د ذاتی کمی مقایل یو سړی ته الله پاک د هدایت توفیق ورکړي تبه وته د وجود توفیق ورکړه بدل د شکولې ګیره پرې خو توفیق یې والا ورکړه بدل د تسبیحات کې आवाज لیکونه شروع کړه دا غي توفیق د هدایت دې ځاتو ته دې په قایل دې په دې کار نه ته په مار دې نو جواب وکم چې زما خبره په ایمان کې د هدایت کې نه د هدایت زیاده زم قایل په مار دې دې هدایت ټکی ته وګوره او یې او باندې راځي تکافی طاعت فائدہ مند نہ گئی اور امام بخاری کے طاعت سبب د زیادت ہدایت ہے اگی معصیت ضرر نہ گئی اور اگے ہوئی کہ امام بخاری کی معصیت سبب د نقصان د ہدایت خبر ہو کیسے دیکھیں مکہ کے دور پر سن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى تتبع ہدایت کی زیادت کرا رہے ہم ہوئے کہ ہدایت کی زیادت کو کام پر سلام يزيد الله الذين اهتدوا للإيمان ودن هدایت اعمال و تعالی کی نور و تخلیق پاک ہے والذین ولا شریک کی اللہ تعالی بندے کی فرمائی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم ثم لذلك القام وتجرد نیکو بیا وقت دنا تتبدل کے الہامنا بکو د نیکو توفیق ورکو اول یزید الذین اهتدوا جسو مومن دے او ہدایت یافتہ دے هدان اگر تبدل په الهامنا کو ہودا ہدایت بہت زیادہ نو دا ہدایت او دا قائد انت زیادہ خبر زمان کو ایمان کدا امام بخاری ہوئی کہ نا سیبا ایمان و ہدایت جو شریفہ اگر وہ ایمان و ہدایت ولی جو شریفہ مرجع عورت کئی مرجع اد زیادت ہدایت ندی قائد اگر وہی کہ اعمال فائدہ نہ ورکی لے مصفیر بچو اعمال سر ہدایت زیاد شو معصیت ضرر نہ رسی کہ تو معصیت کے ہدایت کم شو ہمیں صراحت تک ہوئی تو نبوری کہ ایمان و تعلیم میں ہدایت ہے نو تو بچارت گئی تو باقی وقت گئی نا اگر میں تعلیم فائدہ نہ رسی یہ وہی خدا بے انصاف ہوتا دا دعات الہام و سر مرگی سے دا ہدایت ترقی شو اور جو معصیت پر سر مرگی شو نو ہدایت کی کموالے دے تو ہدایت تمہارے قرآن کے اللہ نہ ہوئے دا ہدایت پسند جاتی گی دا تصدیق نہ دا اعمال دا ہدایت پسند جاتی گی دا بلیکو بحسنات تو صرف فائدہ نہ ہوتے دا ہدایت پسند جاتی گی شابہ سے دا ارمان والا جاتی گی کہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہاں مومن فاسق فاجر تھا مومن فاسق فاجر تھا ہونے کی جلہ کا کوئی یہ پڑھا مانا کیا باقی رضو چکے چھوڑ ہدایت سر تعبیر جگہ کو مبارک نہ دے ہدایت کے بہت زیادت ہوتا نقصان تر قائد ہے ہدایت کوئی عمل تھا عمل کو جزیات شروع شیطیات شو کہ عمل کم شو شیط کم شو ہدایت خدا عمل دا ہدایت اسم اللہ دی دا ہدایت روپے قسم ایمان دے اور دا ہدایت تو رسل اقسام سے خیر ہے لگوایا عمل تو ایمان دا زیادتی جب قائل ہے فقط تصدیق وزید دے دا عمل کو زیادت اور دا نقصان خضر بما قلت نہ جوڑی زیادت پر ہدایت کے ساتھ عمل دیر کوا بالکل ہدایت زیادت شو اعمال کم کے ہدایت کم کرنی جس وقت اعمال دیر گئی فرشتہ نہ کرے الہام کو تکیگی القاب و تکیگی لنهدینهم سبلنا وان اللہ مع المحسنین ان اللہ لمع المحسن شو
د خپل عبادت کوي د فساد القاضي یو هدایت ورزیاتي دا خو د محمد قلوب دې صاحبه دا خو مرجئه ورسو ها والذین اهتدوا زادهم هدى وما قدر خبره ده په شويه کنه سمې ولرتا چې په هدایت کې زیاتې او اعمال ابوی مفید نه مانی امام بخاری وی خدای مو به خواصه اعمال چې څومره زیات شي نو هدایت پرته ملایوي او زادهم هدى په طریقه د امتنان خدای ذکر کوي فآتاهم تقواهم تسوي امام بخاری وی تقوا او هدایت او ایمان څه دی لکه یو شی اوس ګوره کنه په مرجئه ورسو چې اعمال پیدا نه ورکوي اعمال پیدا نه ورکوي نو بیا آتاهم تقواهم څه دی تقوا څه ویل کېږي ما ته ګوره د تقوا څو درجې بېلابېل ویلې ذکر کړي انتقال د کفر او د شرک نه انتقال كبائرنا او انتقال كل ما سوى الله توجه انتقال جانوا ده كفرنا ده ايمان شو انتقال كبائرنا بچار دراغه ومرجئه تو كبائر نقصان کرا انتقال كل ما سوى الله استاذ العلماء التقوى ګڼ مراتب وي وشمېرا انتقال كفر شرکنا یاو اتقاد كبائرنا واتقاد بدعاتنا بدعات كبيرة لا وده خاص ذكر في شرعات زيادة بدعات من حق كبيرة لا وبدلوا کی خطرناک كبيرة اوه ده بدعاتنا خطرناک كبيرة وجلسنا ده بيرتبطوا دلائل ان شاء الله وذكر تخصيص الله ريشو او صلورا مصطفى انتقاد صغائر انتقاد صغائر او بنظام انتقاد هغه مباحاتنا چې مفضي ګرځي معصیت ته بعضې مباح مفضي ګرځي معصیت ته چې مباح یې په مفضي ګرځي زیاته معصیت ته هغې نه به ځان ساتي او انتقاد شبهاتنا شبهات معقولة او انتقاد كل ما سوى الله ثم تبشر انتقاد الكفر الشركنا يا انتقاد كبائرنا وانتقاد بدعاتنا انتقاد صغائرنا مكروهاتنا تنزيهياتنا صغائر سلوك اتقاد هذه المباحات تنجم لمعصية تقليد الله او اتقاد مشتبهات وشبهاتنا شبك او اتقاد كل ما سوى الله هو كل ما سوى الله كده هو نصيب الله متوجه وهكذا نصر فجارت شهادتهم تقواهم لقواء كان مرجعهم أغيب كبائرهم ضررنا لسي بدعاتهم ضررنا لسي كما شبهات مدي فريدة مڑاوي صغائر مدي فريدة مڑا تاکس تو ضررنا لسي وانوی لسي وانوی فمارب کے تو تقوی کی زیادت ایمان کی زیادت دے نوانا تقوی جدا شیر ایمان جدا شیر تقوی زیادت مدد قائل ہے سمر کری منتقی کی ایمان پر کامل کی زیادتی کی بنا سمر کری میں کیا کہ ایمان پر زیادتی کی نہیں ایمان وقت دے ایمان پر قوی کی ایمان بس کی ہے لکه سمر کری دا رنگ ورکے رنگ بس زیادتی کی نہ رنگ بس کی قوی کی سمر کدا مگی دا مابل نو رنگ بس زیادتی کی نہ بلکہ سب کی لگا شدت پر پیدا ہے تب مثال نوابلو کانی پالش ورکوا نو داران بس زیادتی کی نسب کی گئی لکا شدت او قوت پا پیدا کی گئی کوئی شد پا خبر مانے شدت او قوت پا پیدا کی گئی سمرہ مگی او سمرہ صفحہ کی گئی دائر مثال دماندر مثال در کرے تم ایمان خدا ابو بکر ایمان پشان ہے دانا چی دار پاو زمان دار کلو زمان پاو دے ناسینا جو کم مؤمن بھی غمنی غضب کم مؤمن بھی غمنی غضب
ولیکن دا هغه منلو زما منلو کې فرق دی دا هغه په پیغمبر ایمان او زما په پیغمبر ایمان کې څه دی لیس الخبر کالمعاینه هغه معاینه کړې ده ما ته اطلاع ملوي او بیا هغه په غار کې معاینه کړې ده او په سفر کې ورسره نږدې پاتې شوی دی دا نه چې هغه کیلو دی او زما پاو دی نه دا هغه شدید دی کامل دی کیف کې اعلی سماج په دې خبرو رسېده که نه اوس خبر نشته بیا رسول الله وقول الله عز وجل ايكم زادت هذه ايمانا دا سوال وکړي چې قول عز وجل ته پکې څه ضرورت و مخکې یو ځل قال الله تعالی ویلي شوی دی مخکې یو ځل شوه قال الله تعالی ویلي شوی دی دوباره ته څه ضرورت نو دا تفنن فی العبارت کې صرف او یا دا چې منځ کې پکې د هدایت آیتونه راغلي منځ کې پکې د چا آیتونه راغلي د هدایت او دا بیا د ایمان دی نو ځکه یې ورسره قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا ومصرح دیا تدې څه جواب یې وکړ یزداد الذين زادوا ایمان او مکه جوابونه کوي شابه زیادت په حسب الکیف وای کرایا په کمال کی زیادت په سکینه کې په نور کې په اعتبار د مؤمن به دا ټول ویل شي دا ویل شي خبره نشته وقوله عز وجل ايكم زادت هذه ايمانا مطلب هو التفاهم في العبارات واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا دي لمخزيات کے ایمان لا نظریه زیادتنا خلاص بیا په مرجئه وکړي چې اعمال تمره فائدہ لري چې الله دې تعبیر په زیادت سره کوي تاسو وايي اعمال فائدہ نه رسي چا به وایي کنه اعمال څونه فائدہ رسي چې رب العالمین د اعمالو نه تعبیر په زیادت هم ایمانن سره کوي رب العالمین د اعمالو نه تعبیر چا سره کوي وایي په زیادت هم ایمانن سره تاسو کوي چې اعمال فائدہ نه رسي اعمال فائدہ رسي دا الله پاک تعبیر په زیادت هم ایمانن سره ور باقی हमारा नले तो बोले ज़्यादा आएंगे मकरे इनकार करे सिर्फ दो मरला जी पक्का माँ पर इफ्तार के ज़्यादा दिन आए लोग पकेफ के तो उनमें जो अफ़आल होकर ईमान वाले काबिल शी वार तो के ईमान वाले ज़्यादा शी पकेफ नूर बदिया शी सकीना बदिया शी बेतबार तो मुक्मिन शी तकरों का बड़े क्या और बसेरा فاخشوهم فزادهم ایمانا الله نو یریدل ایمان زیاد شو خشیت سبب د زیادت ایمان شو او مطلب اخلاص جارت دی او تاسو وایي دعا پیدا نه رسي معصیت ضرر نه رسي دا سبب د زیادت ایمان خلاص خبر ما جواب ورکړم وما زادهم الا ایمانا دا صریح ده اذا د ایمان له ایمان په تسلیم کې زیادت د مراد زیادت په انقیاد کې خپل عکس تفسیر راځي او عکس تفسیر خپل وایي چې د زیادت د مراد زیادت په انقیاد کې زیادت په تسلیم کې مطلب معنا چې څومره د الله تابعداري کوم تابعداري نو تابعداري کې زیاتې راځي څنګه راځي تابعداري نو دا په وخت کې اورل چې الله تسلیم دا تسلیم زیات کې دا تسلیم څنګه زیات ما زادهم الا ایمانا وتسلیما نو تسلیم عارف تفسیر ایمان شو معنا تسلیم زیات شو نو تسلیم په جتون عمل کې زیاتې کې او زمانہ ایمان تفسیر په تسلیم دا صراحه صحیح ده خبره چې راته ومنل دفعات نبي بيرادي والحب في الله والغرب في الله من الإيمان والحب في الله والغرب في الله من الإيمان وذل تبيع سوي يحب أو بغض جزء الإيمان نشمن تبعيد الإيمان ذو أجزاء أو غرض ذو أجزاء مركب زيادة أو نقصان إذا كفوجي كمان من تبعيد
حب الله وبغض بالله من الإيمان جزء إيمان من تبعيد له. تو إيمان مركب تو أجزاء أول مركب تو أجزاء بزيادة تاجاو لأنتي وبلغتان تاجاو تبعيد. لو عندما ما إدارة شباب أوجه حب الله كذا يوقعات بغض بالله كذا يوقعات أو جزء إيمان له. أبغيرات أتبع بمارات نبيا بمارات نشي جوري لكذا حديث حديث ترى حب الله وبغض بالله حديث ترى الجواب قولي شباب مقالي استقبل مقولة حديث فلان هذا أبو داود حديث يقول الفاظ ناصري ما تقول طبعا الشارعي إذا أبو داود حديث لا ليس أبو داود أقد أسري من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه. حديث أسري हमारा जो हदीस है मां मुखालिफ साहब का मकबूल है हदीस है मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमला अज़मात लिल्लाह ये दोनों सर कमाल ईमान कमाल बके पर अगर कमाल बचा रहते हैं बके पर जो मकदार बना कि कमाल ईमान के मतलब ज़्यादा कायल है ईमान कामिल और ईमान नाक़िस कमाल पर मकदार न दिया कमाल बचा रहती और क्या फर्क उधर नहीं पता लगे इधर की ज़्यादा तमन्ना ज़्यादा बचा के मनाते बके क़ुव्वत ज़ौक़ शिद्दत ज़ौक़ कमाल और नुक़सान कायल है इसको नामात ईमान कामिली यकीन मुमक्कल कामिल शो वही को खबरा और जिसमरा अमाल कमे नो ईमान पर से की लगा नाते सिटी वा मासवी ये निस्बत नसान को तनेता शजरे तना सभी भी तो जिसमरा सा की ली तना मकाबिली तना कुती तना यकीन तना परिलाशे शजरने आदम से आदम तना तना बन जाती है ना भाई तना मकबूल आ जाती तना ममगई कामिली की बात तना ममगई पैदामंदगी की बात खलक बराती तनी रसूल तवकीनी तना ममगई मेवे पकी पैदा की वही की पहावा अदा कमाल और नुकसान को कायल इनकार न करो वरुण माबे बेहसब الكيف زيادة और नुकसान उनका कमाल होता है उसे ताबीरात जुदा जुदा है कैफ की ज़्यादत नुकसान समाना कमाल और नुकसान कैफ की ज़्यादत नुकसान समाना शिद्दत और ज़ौक़ कैफ की ज़्यादत और नुकसान समाना क़ुव्वत और ज़ौक़ दरुनी से परम फरिश्ता वह हदीस ज़मान है तो मैं अव्वल उलमा इला मन चिदे من الإيمان दा नशीदे या सबबी या नशीदे या सबबी ये बहुत हुब फिल्लाह बहुत फिल्लाह नशीदे ईमान या सड़ी सोना ईमान मजबूती और मोहब्बत वाला अल्लाह रफ़ा कई बहुत अल्लाह या मिलल ईमान बेसबब ईमान या तबईदी ना या बनाशिया कमा और या बा सबबी कम وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي زيد نجران وعلي كريم مثلا يخطر لك عمر بن عبد العزيز خطر لك علي بن عدي سيما لك بأن للإيمان فرائض الإيمان دبر فرائض دي وشرائع وحدودا وسننا الإيمان دبر فرائض المراد عقائدها فرائض واشدة وجه كما قلت تتنزاع لما عقائد إن للإيمان فرائض عقائد وشرائع المراد أعمال أخلاق في منظور جذكات وحدود المراد ناكد لغير منهيات أخلاق jadi kita yang khusus juga waktu kita makhbana ada had najbana wa sunana mandubat atau muakkad zawaid pun begitu akhir wa man istakmalaha caci bulan bil hada
फराइज शराई हुदूद व सुनन व इस्तकमल ईमान ईमान कामिल का और लम यस्तकमिलहा और जितना शराई हुदूद फराइज सुनन कामिल न कर लम यस्तकमिल ईमान ईमान कामिल का रुस्तुला बहन आयशा उमर इब्न अब्दुल अजीज और तवी के जब फातिशम फसौबयना लकुम जब तबायात तमा जबरतव मकिदा फराइज कम दी ला शराई कम दी ला हुदूद कम दी ला सुनन कम दी हत्ता तामलु बिहा इता सुबैमल के लिए दे बयान वइन अमुत अव कजमल शुमा तबायान और नमाके नफमा ala sohbati mukiyari nabi apa khabar pasinema jab zaman sara ta'alluq पैदा शी malaik muqarrabin sara Allah sara nastasu fajun haris nema islam islam wale ulama वइन वले ma apal wasti kamal shubda di bayan namaके fama ana nabi azannayma fasmuhbal stasu haris bia wajab da pase khapake yamna jerman samudanur jab dewi ida bayan और तकड़े बस ma हो बदेमा बाते जो मुकल्लम मुतरजुम द बोलेमा तमर नमस खुद मुकल्लम नहीं मा द तर्जुम द बोले मुकल्लम इन तमर ने बस मुकल्लम नहीं माना वाला ततुस तक ही बड़ी जब के मां को कोशिश तो ये देते बयान हमार करा मां को इजमाल द बयान को कोशिश में तो ये देते बयान मुसरा देने का मार करा के मतलब ये बयान करी वाजिबत अल्फाज हुए कदम वर्षो माला सोबत कुंदा तमन्ना मनकुम जल अल्लाह लग जमते तिलावत बयान ता तमन्ना मनकुम जल अल्लाह लग जमते किताबे बयान करे ना बस मुकद्दर मत के मत मुशाहिदा मखबर फराइज पूरा कर लेकिन दे बयान कर ला इशारत तदवीन का हदीस तरे इशारत क्या तरे मौलाना से हदीस तदवीन हो अला ला के हदीस तदवीन हो लेकिन हदीस तदवीन हो को हदीस में टोल फराइज अमरान टोल शराई अमरान टोल हुदूद अमरान टोल सुनन मुस्तहबात कोई मशवरा बात नहीं है उस मौलाना से कहता होता भी जास्ती मुतमिल खुदे इब्न शहाब al-Zuhri मकबूल था अबू बकर इब्न अमर इब्न हज़म था उस ने लेकर ये हदीस राजा तदवीन होते हां उस मौलाना से सोच कर और मुझे उस खबर रहते किताब शरीफ ईमान में तस्दीक है हालांकि ईमान फराइज रिश्ता क्या कायदी और शराई अमाल रिश्ता और हुदूद मनहियात रिश्ता और सुनन रिश्ता और बड़ी ईमान काबिल की ईमान में से की और तासवाए पैदा रिश्ता और कंजर के राजे उन्हें में ईमान नाक़िस के गिरा यस्तकबिलहा बचारा जो सफा मर गया हमारा नहीं पता था वो रोज का शरीर नहीं बोले लकदीन इमाम बुखारी मालूम है कि दा सबब द कमाल ईमान थे और कमाल ईमान को जमान नफ्स तस्दीक के जमान जगड़ा कमाल ईमान से दे रखा अब जमान बेशक नहीं कमाल कुव्वत तवई कमाल शिद्दत तवई कमाल बिहसब कैफ जियादत तवई मतलब है कि वो क्या और मसेशा वकाल मुआद बिन जबल बरगर तवई aswad ibn bilal tamana के तरीके दिखा तकनिस्ता लेकिन aswad ibn bilal जो भी जिसमें अरे कम के ना करना के ना बताना जरा सबने सके में ना लेकिन तक ना कि मुंडा सर के जमुन तक ना वाला सबर शाह हम के ना है जमुन तक ना वाला सबर शाह नो में सात ये समान है कि ईमान जियाद भी हो साथ ईमान जियाद तब दे वक़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी और इमाम बुखारी द इत्मीनान सागली ज़ियादत से तमाम के बाद ज़ियादत राशि तो के मिसराजी ज़ियादत राशि ईमान का मुरक्कब है मंगवाई ना कि इत्मीनान राशि ने ईमान राशि इत्मीनान से क्या जाएगा जुदा शिर्क और अमाल हासिली तो ईमान जुदा शिर्क सुमर जितने का अमाल के साथ इत्मीनान कल्ब पैदा की अला बिज़िक्रिल्लाह तस्मइन्नुल सुमर के अमाल के जिक्र के इत्मीनान तो इत्मीनान जुदा चीज है और ईमान की ज़्यादा से कहते हैं अदा महाराज ने की का खुदा ने पढ़ो तब हम क्या हो गई कि अमाल को कहते हैं ईमान इत्मीनान पैदा है जिक्र होते बात पैदा ना सही जिक्र का लियत्मइन्ना क़ल्ब जिक्र का
في اسمنا مالي جو يسود من الملاتا يقول لك كنا وكان نؤمن ساعة بدي هذا معنى كي نؤمن زو إيمان dia tu tahu lagi ni sudah نؤمن ساعة إذا إيمان خبري الله أكبر سوق لك نتاكل بقولي أولا الإيمان ده خبري عمل ده الإيمان ده خبري سلي ده عمل فائدة أنا سيء ولا ما عارف ده وجه تيجي مديادة خبر إيمان مديادة وقولي اشتاق وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله dan tabiat iman ba sifat kulluhu rawra malumi kita iman merekam kulluhu sifat iman de atau kul atau juz wa dia kulluhu na sama ada iman sare wa nuli wa merekam kita mau syana atau al yaqin al iman kulluhu ma taqra yaqin la shay iman yaqin wa iman ma kira ma'rifat yakin iman makhir di ma'rifat terus iman. Ada yang khabar terkharij menjauh kamu. Dah yakin bakal berdalil hasil sikala bertaklid berhasil. Yauta iman istidlali, yauta iman taklidi. Yauta iman taklidi, yauta iman asena tahu nak iman taklidi itu juga tasydid mujahid berasal. Tahu nak apa? Aga iman taklidi ni, aga ilmu taklidi ni. Yang mana yang pada? Aga berkira kan? Ilmu taklidi ni, iman taklidi, iman ijazah ni. Iman bertasydid mujahid nak me. Sebenarnya misal dan kamal. استدلالي إيمان كم يوجد لك إمام مخالفة الحاصل أثر دلائل دفارشتو الوجود لا كم مخالفة ذلك أبي لك أشاعرة ماتوريدية أبي ترى يوم بكي دلائل برادل ما ترى دليل لو انتباهكم دا شاعر لو انتباهكم دا ماتوريدية نبي شيء بخبر Bagaimana iman kami oleh negara mustasala. Taklidi deh, semata. Jadi iman nama kita kemana ilmu deh. Mereka kita nanti kita bagi suara nanti. Jadi iman nanti kemana ilmu jaga. Apa itu istidlal? Rasulullah Mubarak tas musyahadah. Rasulullah Mubarak tas musyahadah. Biksu sahabat Mubarak musyahadah ini. Mubarak musyahadah ini. Tapi orang berkata Apa balik musyahadah ini, Jibril musyahadah ini. Lekin dah semua lagi, dah sahabat tak bertarikat istidlal sah, tapi hambar kau baca tiga. Kamu tak bertarikat di mana sewa, bertarikat istidlal. Kalau boleh kena, jangan bertarikat istidlal. Syair atau mansulidia atau sahabat atau riuh dan kota. Kamu tak bertarikat. Bertarikat mau bertarikat. lawan ilmu dan meraih ilmu. Tujuh ilmu meraih maka ilmu dulu mahkam show kibas malaina pas agak syukur syubhat bilkul khatam. Ada ilmu damacik dan taklid wo, ada ilmu dan taklid demo am tawrat al-tahaqqul yaqin tawrat seda. Nutka damada ilmu pas biama idran uqor tasdid me uqor qabil ana tasdid bi aqar sabata. Ya waqi'i salam mutabik imam waqi khadru jarari waqi'i salam namada aqaid Muhammad Arifin das soch pemrani che ihtimal da janibi mukhalif min al-ghairi das soch pemrani che tasdid da mushtaki sara na jaayegi durust hoना चाहिए das समझ da iman taqlid da mana ko jama pe tasdid ke bashak sara khatme jadi iman nama ke jama kam yaqin wo aba taqlid de jadi iman nama ke jama soal ka kami yakin dia apa sebab ini buat taklid wa yaqin dumran ruih hakikat dumran ruih maqam ta wala say dumran ruih maqam ta kama ta subda amin bil jahr dalail ruih no khatam bashi atau kama ta Allah ta ta'addud alihu dalail ruih no ala nahat ta farishto da inkar dalail ruih nahat ha بدل نسوي اليقين والإيمان كله كل ما هو غالب يصير
यकीन ईमान बोली और शेर जब वो मुझे औरत है यकीन बसदियती की मौलाना व तफक्कुर फी आलाइल्लाह तफक्कुर फी सिफातिल्लाह तफक्कुर फी सनाइल्लाह बाकी की तफक्कुर का दा दुआत से बेहतर सही ईमान जाता है और तो दुआत बेहतर सही दा सोच तो फिक्र दुआत बेहतर सही याद आता है अल यकीन अल ईमान कुल्लु इमाम बुखारी को मुर्जिआ बांधे रख गए वली सवई ईमान कुल सर मंसूब कुल दो अज्जा मुरक्कबी और यकीन दवा जने औरत हुए यकीन ज्यादती की कमी की ईमान ज्यादती की कमी की अब मुझे औरत कई इलाज तसव्वुर यकीन ज्यादती की बचा व तसव्वुरात फी आला इल्ला फी कुदरत इल्ला फी सिफात इल्ला नो सोच फ़अत ज्यादती ईमान पे ज्यादती कोई ये खबर न दुआ पैदा होता है وقال محمد لا يبلغ العبد حقيقة التقوى نرسي عبد حقيقة التقوى نرسي عبد حقيقة جاتا ويا التقوى نرسي عبد حقيقة التقوى حتى قال ونسي يدعى إبريد ما أغشي بسينا के बदले के तरह पैदा गई सदा महान मराते न हादे यानी सब शुबहात और नमदान मुसाली अलग अलग तक़वा मराते में नजर में क्या ना शुबहात और नमदान मुसाली शुबहात तो बोले तक़वा वही यार है ना परवीरत चाहिए जिधर तक़वा अगर तब हासिल है कि शुबहात और नमदान मुसाली और दस वही मासियत दर से शुबहात और नमदान से साथ दर से शुबहात और नमदान से साथ दर से तो पर तरीका नस मालूम का कि कदा कबायर और सगायर और बिदअत और नजान साथे वो तरीका जोड़ा मुसाफर हमारा तरीका तो तक़वा तियादत कायम वक़ाल मुजाहिद ताबी इमाम तफसीर असवई बिशरअ लकुम मिन ad-din ma wasfa biha nuhan अल्लाह मशरूअ कर इस्तास वाले दिन न आला नूह अलैहि सलाम से वसीयत करे जकम नूह अलैहि सलाम दिन और हमारा पर दिन दे खुदा बस की मौलाना से हमारा मशरूअ दे बात आए याद नहीं खबर गुरु द हर पैगंबर पिलादी और सल्जिन द टोल हो मादा दमा की भी बरबी मसाइल द हर यो पैगंबर बबन इस्राइल को मुझे नफर को मुफीद ला दावी जुदा हो दी वे जमुन जुदा दावी जुदा ज़कात जमुन जुदा ज़कात और असल आयत द टोल हो दी ए रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई अल अंबिया कुल्लुहुम इख्वतुन लिअल्लातिन अल्लातिन ला रियौद में दिजुदा अल अंबिया कुल्लुहुम इख्वतुन लिअल्लातिन अल्लातिन अबुहुम वाहिद व उम्महातुहुम शत्ता अबुहुम वाहिद ला रियौद ने कायद टोलो यो अकायद की आदम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह मुबारक और इस पर मिस्ता व उम्महातुहुम शत्ता में दिजुदा दे फरई मसाइल यो सदी जुदा नो शरअ लकुम من الدين تاسو الله مقرر کړی د دین نه ما هغه دین وصابه نوح او سینا که محمد تا و ایاه او نوح علیہ السلام تا دینا واحدا یومی تاسو پوهیږئ په خبره نو دا دی دین یې ورته وایي امام بخاري وایي دین او ایمان څه شی دی یو او دین کې زیاتې را دي ایمان کې خبره ده हमारा نه دی کړی یار ته د دین د زیادت او د نقصان قائل دین خود مرکب نه ईमान मुरक्कब न गम बसीद का दिन खुदा पर मुरक्कब थे दिन के नाम मुस्तहब्बात दाखिल दिन सतावा है इस्लाम मरतबा दिन मरतबा शरीयत मरतबा मनहाज मरतबा इस्लाम मरतबा ले वही पदे के इंतजार करना है दिन मरतबा ले वही जो जजा वास्ता शरीयत मरतबा ले वही शरीयत के औलाद दवा यौला रज़ाम है मनहाज बतावले वही मनहाज पौड़े तवई दा अल्लाह दा रसूल यो पौड़े तक़वा बतावले वही शाबाशी दा अल्लाह द गुनाहों न पके जान बच कवले हिदायत बतावले वही सिरात मुस्तकीम ले अल्लाह ताला रसूल नो दा टोल जुदा जुदा पर दा इजाफी मानी है तो दिन खुदा मरकब गणा दिन के खुदा फराइज वाजिबात मुबाह मुस्तहब्बात वेगे او سنت مؤکدہ اور بڑی داری وقال ابن لفا بیرت کی اسلام دینوں کا نہیں ظالمان اسلام جو کرے دینوں کا نہیں یہ دعات فیدہ صحیح مستحبات
قبول پکې او داخل کې او د ګناهونو نه ځان وساتئ. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا ای سبیل و سنتا چې اسلام یو شرعت او منهاج وګڼئ، یو سبیل او سنت یې وګڼئ، صرف تصدیق یې مه ګڼئ. اوس رښتیا ووایه سره هردم په جهالت شو موږ به شرعت منو، موږ به فقط تصدیق نه کوو، موږ وایو فقط تصدیق دی خو په مکملات ولا شته او منقصات ولا شته. هغې مکملات طاعت نه مني، منقصات معاصي نه مني. شریعت شرعت یې وګڼئ، منهاج یې وګڼئ، سبیل یې وګڼئ، سنت یې وګڼئ. ظالمانو طاعت فایده رسوي، اجزا دي طاعت اجزا یې دا امام بخاري په نیت باندې اجزا یې زائده موږ شروط ورته وایو او دعا وکړو ایمان وکړو. امام بخاري وایي چې د دعا وکړو نه تعبیر چا سره وشو ایمان، او دعا کې زیاتې کمې راځي که نه راځي ایمان کې ورپا ویرت کوي چې تاسو وایي طاعت فایده نه رسي. دعا یو طاعت دی د ایمان اطلاق پکې، دعا یو طاعت دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. خلاصه د خبرې صحیح پوه شوې؟ خلاصه څه شوه چې په دې ټولو نصوصو کې امام بخاري په چا باندې رد وکړ؟ په مرجعو باندې چې تاسو وایي عمل فایده نه رسوي او طاعت ضرر نه رسوي او معاصي ضرر نه رسوي، دا غلطه وایي تاسو. دا تقوا ورته ویلې شوې ده او دا هدایت ورته ویلې شوې ده او دا شرعت ورته ویلې شوې ده او دا منهاج ویلې شوې ده او دا هدایت ویلې شوې ده او دا د کمال دا ټول د اعمال او چې د اعمال د فریق او د معاصي دې وکړل نو دا نقصان پیدا کوي. هدایت کې نقصان، تقوا کې نقصان، شرعت کې نقصان، دین کې نقصان، اصلاح کې نقصان. نو داسې وایي تاسو پوهېږئ په خبره او زموږ ورسره هېڅ اختلاف نشته. موږ وایو چې دا زیادت په دین کې دی، دین موږ مرکب کړو. زیادت په اسلام کې دی، اسلام موږ څه ګڼو؟ مرکب کړو. زیادت په شرعت او منهاج کې دی، هغه موږ مرکب کړو. زیادت په تقوا کې دی، هغه مرکب کړو. زیادت په هدایت کې دی، هغه موږ مرکب کړو. زیادت په دعا کې دی، هغه مرکب کړو. او په خپله د کمال لفظ راوړو. خلاصه شوه خبره. ورپسې شه مولانا صاحب دا بله ورپسې ووایي دا وځئ حدیث ویلې شوی دی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن بازان ومشير الى ذكر الدخان. قال امام بخاري استاذ دی او ثقه لري. قال حدثنا حمزه بن ابي سفيان دته مکی وای مکی راوی دی او مکه مکرمه کې وفات دی او دا حمزه بن ابي سفيان د ټولو صحابه راوی دی. عن عكرمة بن خالد قرشي نام مکی راوی دی، ټول راویان مکی دي او دا اجله او تابعین نه دي. عكرمة بن خالد او حمزه بن ابي سفيان په صغار تابعین کې. حمزه بن ابي سفيان صغير تابعی دی او عكرمة دا اجله او کبار تابعین نه دي. عن ابن عمر قال قال نسوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام على خمسة من خمسة من التوحيد وفرق من التمثيل والاستعارة اسم نقول لليادي شهادة لا إله إلا الله خمسين بدل ذاتي بدل كده خمسين وخمسين مجرور ذا مجرور شو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو يلا منسوب كا أعني ولا مقدر كا أعني مقدر كا أعني شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم أعني مقدر كا أو يا هي مقدر كا هي شهادة أن لا إله إلا الله هي مقتضى شهادة كل خبر من هو شيء هي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. مولانا سے سوال کہا کہ دا اسلام دا بنیادونه پوره شي د اسلام شعبې پوره شي دي. جهاد پکې څه شو؟ او د اسلام هم شعبه ده اصلنا وطن صدقه فطر څه وزنیه او قرباني پکې څه شو؟ صلات الکسوف پکې څه شو؟ دا خو پکې راځي د اسلام پوره زیات شعبې دي. دا پنځه ولې ذکر کړل نو دا یې متعدد جوابونه دي. یو خدا اذا اهم دي دا پنځه څه دي لکه اهم دا یو څه دویم څه دي دا د امت خاصیت دی په دغه کیفیت سره لکه مې پکې ولګاو د دې امت خاصیت دی په دغه لکه منځونه د خپلو خدا کیفیت دی نو زکات د هغې خدا کیفیت دی
روجه و خدا کیفیت نو نو دا خصائص ردی امت ندی بدغه کیفیت سره دوش او دریم سره دا مشهور د کیفیت دور مشته خدا سو مشهور او د ټول مخکول خبره د ټول مخکول د اجناس ذکر کړه علی نور د لاندې داخل دا اجناس کې نور د لاندې لکه د صلات د ټول عبادت بدلي داخل د صلات د ټول عبادت دي صلات جمعه دي او عبادت بدني دي ټول پکې راځي د زکات د ټول عبادت مالی داخل صرف غټ هغه اجناس ذکر کړه او د صوم لاندې ټول ترکی عبادت دوم درک دی چې څومره ترکی عبادت دي نو داخل او د حج لاندې هغه عبادت داخل دي چې کوم عبادت مرکب تمام عبادت او د شهادت لاندې الله اله الا الله وان محمد رسول الله ټول قاعده چې الله او پیغمبر رسول الله نبی چې پیغمبر سبیل یا رب باندې باندې سو جواب مې وکړ مولانا اهمه ذکر کړی شابه یا اخص د امت بدغه کیفیت سره یا اشهر ذکر کړی حسب نه دی او یا اجناس ذکر کړی نور دې نه داخل خلاص خبره شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله مولانا سے یو شهادت دی او قول چې کلم شهادت دی نو بیا لا اله الا الله سره محمد رسول الله به ایمان دې شهادت چې کله شهادت دی ور سره محمد رسول الله قرأ یو بنوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او کدا شهادت دې صرف ورد قول ورد نبي يوالي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله يا رب شيء کدا لفظ شهادت وي نو شهادت بیا الله او رسول رسالت لازم مجبور دي یا الله ایمان او رسول د رسالت باندې ایمان څخه مولانا صاحب لازم مجبور دي نبي ابو صلی الله اشهد ان محمد رسول الله مقام او من حيث الورد من حيث القول من حيث الورد لکه ثواب د پاره وي شهادت نه کې ایمان کې بنیاد په ایمان نه دی د ایمان په خیال نه وي بلکې څه په خیال وي ورته نماز ثواب شي په یوازې لا اله الا الله ملي شي شهادت دې ته وایي چې زړه اذعان وکړي شهادت دې ته وایي چې زړه تسلیم وکړي قیادت باطنیو کې تصدیق چې وته ما ویلو هغه ایمان دا ایمان دې نو هغه کې وخا او محمد رسول الله او که اصل ورکه او ثواب کټي لکه څنګه دا صوفیا حضرات وایي یوازې لا اله الا الله وایي خلاص شو ټول ایمانیت دلالت دلاله او اقام الصلاه دا اقام تفصیل په کوم خاص نه کوم دلته بعض علما دا ستړي کې صلات په لغت کې څه نو په اصطلاح کې څه نو یو اقامت څه دوی دا کتاب الصلاه کې کوم او زکات په لغت کې څه دوی او په اصطلاح کې څه دوی او هغه کتاب الزکات راوړي دلته ایمان او حج په لغت کې څه په اصطلاح کې څه نو کله پر شوی دی ارکان چې کتاب الحج په کوم او صوم د رمضان کله پر شوی دی او رمضان څه دوی او صوم څه دوی او معنا یو کبي سره اصطلاح په بابونه راوړي الان تفصيل مدته ضرورت نشته په اقامت الصلاه کې ټول عبادت بدني داخل دي او ایتاء الزکات کې ټول عبادت مالی داخل دي یاد لرئ خبره او حج کې ټول کوم داخل دي مرکب د مال او بدن او صوم د رمضان کې ټول ترکیب والا چې هغه باندې چې ترکیب او ثواب کې ټول کې داخل صرف دومره دا چې په بعد دې کې ایتاء الزکات او صوم رمضان او حج رسول او د حج مخ کې په دا روایت معنا نه خان تاسو دې نو حج مستو مفروض دی حج رستو مفروض او بل وخت د پاره د منطقه جمع دي کنه یا نو دا حج رستو مفروض دی دا روایت په معنا دی په مناسبت واضحه دی د باب سره چې ګول اسلام علی خمس خلاص شو خبر ګول اسلام علی خمس او د حدیث نام یو څو مسائل دي هغه مسائل مستمتن سره نو کا مناسبت بالکل واضحه ترجمه باب هم د الفاظ یو څو مسائل دي یو مسله سره لري چې په کلام کې استعاره او تمثيل استعمال اول دا رسول الله مبارک استعاره او تمثيل استعمال کړی د تقریب الى الفهم لپاره مثال وخت چې ما دا په ورکو ولې مې ورکو تاسو تقریب الى الفهم
فهم شي خبره ذهن ته نږدې شي نو استعاره او تفصیل په کلام کې بالکل جایز دی د حضور پاک کړی دا د اشاره النص سره ولې معلومیږي چا سره اشاره معلومه شوه چې پیغمبر مبارک دا د تشبیه ورکړې ده تفصیل یې ذکر کړی دی استعاره یې کړې ده نو دا د تقریب د الفاظ دپاره ته کولی شي او د عبارت النص سره معلومه شوه چې د اسلام پنځه شعبې دي څه مې وویل د اسلام پنځه شعبې دي دا د عبارت النص سره معلومه شوه عبارت نه معلومېږي د اسلام پنځه شعبې دي دا هم معلومه شوه او بل څه معلومه شوه شهادت چې مخکې اجمال وروسته تفصیل مخکې رسول الله مبارک اجمال وکړ وروسته یې څه وکړ تفصیل دا ډېره فایده ورکوي اجمال سره یو شی ذهن ته راشي نو تفصیل سره پرې بنده پوه شي شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله پته ولګي چې ایمان کې یوازې قول کافي نه دی عبارت النص معلومه شوه ایمان کې یوازې قول کافي نه دی شهادت پکې اقام الصلاه تاسو معلومه شي دویمه شعبه اقام الصلاه دی دریم کتاب زکات دی څلورم حج دی او پنځم چې صوم د رمضان بس دا څه معلومه شوه او یو دې بله معلومه شوه چې بنا په خمسه وشوه نو دې کې حصر نه دی مراد بنا په خمسه وشوه دې کې حصر یا اهم یا اشهر څه مې وویل یا اهم یا اشهر یا اخص د امت په دې کیفیت یا اشعاریه ذکر شوي دي بس وقت مولانا زين الكلام خير Yeah,